تستعجلون به وایا پیغمبر دې خلکو ته چې لو ان عندي کچری یقینا موجود شي زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو په تلوار واړی نو مال به د الله د وجې نه دونه غوسه راغلي چې ما به دوا ما به تاسو باندې درپېښې دسي لقضي الامر بیني و بینکم نو خامخا فیصله به شوې زما او ستاسو په منځ کې ځکه چې الله تعالی خو تاسو صبر کوي ما به تاسو صبر نه کو ما به د الله تعالی چې کوم قدرت مال په لاس کې راکړی و عذاب ما په تاسو راغورځولی وي والله اعلم بالظالمین الله واقف دی په ظالمانو باندې ظالمان الله ته معلوم دي وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب فنزا الله باندي کنجیان د غیب دي یو بزرگ عالم وای وعنده مفاتح الغيب وعندنا مفاتح العيب دا الله سره د غیب کنجیانی دي او موږ سره د عیب کنجیانی دي د عیبونو پوهېږئ په دې باندې وعنده مفاتح الغیب او په دې کې آیات کې مفسرین وایي رد دی په امامیه باندې په شیعګانو کې وړه هغې ته امامیه ویلې کېږي د هغې دا خیال دی چې زمونږ کوم امامي نو هغه څه نه څه غیب باندې پوهېږي څه نه څه غیب باندې پوهېږي نو قرآن ویلې دروغ وایي وعنده مفاتح الغیب په نزد الله باندې علم د پټو دی لا یعلمها الا هو نو پوهېږي پرې پټو باندې مگر الله فقط یعنی دا علم غیب داسې علم دی چې دا الله ځان سره ساتلی دی دې حصې چاته نه ده ورکړې ها اطلاع عن الغیب کیدی شي د وحی په ذریعه باندې د الهام په ذریعه باندې دا ځان خبره ده ويعلم ما في البر والبحر او پوهېږي هغه تمام څیزونه چې په وچه کې دي او هغه تمام څیزونه چې والبحر په سمندر کې دي وما تسقط من ورقة نه راپرېوځي یوه پاڼه د ونې نه الا یعلمها مګر الله پې واقف دی چې دا پاڼه کوم ځای کې ده او کوم ځای ته راپرېوته او کله راپرېوته او څنګه راپرېوته ولا حبة في ظلمات الأرض او نه یوه دانه په تیارو د ځمکه کې دا کوم تخمونه چې تاسو واچوئ ولا رطب او نه یو لوند شی ولا یابس او نه یو وچ شی الا فی کتاب مبین مگر دی په علم د الله کې هیڅ لوند او وچ شی نشته په دنیا کې مگر دا د الله په علم کې وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون دا دلیل دی په توحید د الله باندې وهو الذي الله غذاته يتوفاكم بالليل چې وفات کوي تاسو لره د شپې د شپې تاسو اوده کی دا خوب دی دا هم اخو الموت دی دا د مرګ روغ دی ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوهېږي الله په هغې چې کسب کوئ تاسو د ورځې جرحتم په معنی د کسبتم دی هغه چې تاسو کسب کوئ د ورځې ثم یبعثکم فیه بیا راپورته کوي الله تاسو په دې ورځ کې دوباره مریخ کی تاسو ولې لیقضى اجل مسمى دې دپاره چې پوره شي هغه نیټه مقرره چې کوم مقرره الله ستا په دنیا کې ټیم لیکلی دی هغه ټیم ته الله ته رسوي ثم الیه مرجعکم بیا خالص دی الله ته واپسي ستاسو د ټولو دا ثم ينبئکم بما کنتم تعملون بیا خبر به کي تاسو په هغې چې وایي تاسو کول په دنیا کې وهو القاهر فوق عباده الله زور اور دی پورته په خپلو بندګانو باندې مخکې تیر شو
ویرسل علیکم حفظا اور علیگی اللہ پتا سبانی حافظانی پرشتی اللہ تعالیٰ استاسو دا حفاظت پارا پرشتی رازی گنی پرشتی رازی ستی مخ کے روانی ستی رستو ستی خی طرف تا سگس طرف تا او دا شیطانانونا او دا زائغینو دا خرابو شیطانانو اللہ انسان ساتی حتی اذا جاء احدکم الموتو حتی چراشی او تنستاسو تا مرگا اسباب دا مرگا توفتح رسولنا وپات کئی دیل زمانگا استازیم زمانگا پرشتی راشی ملک الموت او دا اعوان و مرگری وهم لا یفرطون او دا پرشتی کمی نکئی مانا دادا چی دی بدن پری گھٹونو کے ور پسن نوزی او دا روح چینا چکم لے راکاگی دا سی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کئی دا او عائشہ مولمینم وائی چی دا پیغمبر خدا زن کدن نرستو چی دا چا زن کدن سخشی نزب چرت دا غبارک دا گناہ چی دا گناہگار زکی زد کانا ساخت زکر زمان پا مخ کی زمان زنی اور سینی پا منس کے جناب رسول اللہ سر مبارک پروتو سر مبارک پروتو شاید سکری ایکا تانسوی جواہرات در نزید لگی تالکی اور تو پدے واقع خوب کے وقتی تا سماویری بے ارمان بکوئی دا گورے بے ارمان کوئی پا قرآن پسی اور دا سی وخرا روان دے تا سما دا حدیث ویلے دے چی نبی علیہ السلام اگا مرگرتے ہوئی چی ما تا خطلی خیار سڑے اکاری دے دا پر گرجو کی جلولی کپرائی والا انگریزان ناس تھی اور تورات دا انجیل پٹکی بانی نکوئی گی اگا وخرا روان دے پا منگا بانی کرنا چی زمانگا دا حیثیت تے چی منگا سبق تناسی و منگا خوبونا کو تا اعوذ باللہ ہوئے اور تا رب بدل کئی کوٹ بدل کئی باس بے بنا رہی ہے دا باقیدہ شیطان کار کئی اور شیطان منگ قرآن میں باسی باقیدہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتح رسولنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الاللہ بیا واپس کشی دا اللہ تا مولاهم الحق چکار ساز حاجت روار دویدے پرشتیا باندے دا پرشتی دا روح والی بید اللہ تعالیٰ دربار تولی ما دا خبر شروع کروا چے عائشہ مولمین وائی چے دا زنکدن سختی دا دا بدقسمتی نخن دا اور دیو جن روایتو کے رازی چے کلا پرشتی راشی ناکار انسان تا غل ڈاکو جوارگر اجرتی قاتل زناکار سودخو خدای و رسول دشمن پرشتی ورتوائی اے خبیث روحا پا خبیث وجود کی اسیدلے او دا خباستون با کول روزا اللہ تا ادر تا غصہ دے اور روزا آگا اور تا او آگا جہنم تا جاگے اور دون گرم دے او دے بدن پا گھٹون کے شاتزی بدن پا گھٹون کے شاتزی او پرشتی ور پسی غوپکی گی او دا راکاگی دا سی نو دا بیدین سڑی زنکدن آخری ٹکے دون سختی لکا دا غنو پولی چی پیوشی کے راکاگی دا سی ایا سلکے سیخ دا پا وڑی کے ورکی او رائی کاگی دا سی او نیک صالح چی تکلیف پئی پہ وچے کل عین رساد وطلو ٹیم راشی نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داسی دا روح لکا دا ڈک مشکنا چی پا پریشر بانی دا اوپا پخپل روزی پا دک سی دا بدن نا روزی ثم ردو بیا واپس کی دا پرشتی الاللہ واو ردو واپس کیش دا پرشتی اللہ تا مولاهم الحق چی اگا مولا ردو دے پرشتیا باندے الا له الحکم خبردار دا اگر پار قوت پیسلو دے وہ اسرع الحاسبین و دا اللہ جل حساب کو ان کے دے دا تمام مخلوق سر حساب کتاب با پا دون سات کیوں کی لکہ سڑے ساروے علوشی
او پرې تینو کې دوباره ساس کی راځي د پيو دون سات کې بر ټول مخلوق صحیح حساب کتاب اسرع الحاسبین قل تورته وایا من ينجيكم سو خلاصی تاسو لرا من ظلمات البر والبحر د تیارو د وچی او د لوندینا د سمندرنا په دې اوچه کې چې تور تیار کې تراګیر شي یا سمندر کې په دریاب کې روان یو تور تیار ساز شي د وریځې د باران د اوبو د چپو تدعونه رابلی تاسو الله لرا تضرعا فعجزی سرا و خفیتا او دارنگی پا یر سرا پٹ پٹ اللہ رابلی او دا سوائی لئن انجانا من هذه کچر اخلاص کا اللہ ما لرا من هذه ددینا لنکونن من الشاکرین خامخا شبزو دا قدردانو دا نعمت دا اللہ نا کلی چی پتح مکوی وشوا عکرما دا ابو جهل زوی دی و بیا خم مسلمان شوی دی رسول نو چې کله فتح مکه وشوله نو عکرما او تختیده د سمندر غاړې ته چې سمندر غاړې ته لاړه په کشتۍ کې کېنه اوس دی تختي که نه یو خو هغه زمانه و چې د ده د پلار د لاسه مسلمانانو چې کوم دی حبشې ته تلل اوس دی حبشې ته ځي چې کله دا کشتۍ او دا جهاز د غټو اوبو منځ ته لاړه اوس مخکې نه ځي مانډي ویلي چې هغه اسمانونو والا خدای ته آواز وکوي دا ځمکو والا خدای اوس خدایان دلته کار نشي کولی نو عکرمه وویلي چې دا ما او زما د پلار اصله دومره د حق مخالفت وکړو چې اوس دا لات او منات دلته دا کار نشي کولی دا منګه په پسه کې دا خپل وخت خراب او وعده وکړه چې که زه د الله د دین اخلاص کړم نو زم لاس په لاس د محمد مصطفی کې ږدمه او ایمان به راوړم نو د هغه بیبي ده ام حکیم ورته وایي ام حکیم د عکرمه بیبي ده ام حکیم راغله او نبي علیه السلام ته ویلې چې د الله پیغمبره که غواړې نو زه به لاړ شم او عکرمه به راولم که ماپ کوي نو چې راولم نبی علیہ السلام ویل ماپ کو نبی علیہ السلام 2000 کسان ماپ کړي وو نبی علیہ السلام چا سره زد نه و عکرمه ماپ راغی نو دا هغې ته اشاره ده قل الله ينجيكم وایا الله با خلاصي تاسو لرا من هذا دغی مصیبتنا ومن كل کرب او د هر غمنا کرب اصل کې هغه غم ته وایي چې د سړي دا زړه رانیسي دا اړه دا خطرناک غني ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک کوئ د الله سره قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب او خلاصي الله تاسو لرا د دغه مصیبت نه او د هر غم نه ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره شرک کوئ دغه باوجود قلت ورته وای هو القاهر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم هو یا پیغمبره هو القادر الله طاقت ورده پدی على ان يبعث عليكم پدی چې راولېږي په تاسو باندې عذاب د بره طرف نه د اسمان نه در باندې الله عذاب راولېږي د سیلۍ په شکل باندې د ګلۍ په شکل باندې د تندرونو په شکل باندې و مختلفو شکلونو باندې د بره تاسو باندې الله عذاب راولي نبی کریم ویلي چې اعوذ بالله اعوذ بوجهک اعوذ بالله به واعوذ بالله یا اعوذ من وجهک بوجهک الکریم بیا او من تحت ارجلکم یا راولی الله پتا سو عذاب لاندې د خپو طرفنا څه مطلب زلزلې دل باندې راولي او په ځمکه کې دننه کې خسف در سره وکي دا ځمکې عذاب دی زلزله د ځمکې عذاب دی په ځمکه کې ننوتل دا ځمکې عذاب دی نبی علیہ السلام به وایي چې اعوذ بوجهک الکریم
او دریم او یلبسکم شیعا یا به ګډوډ کی الله تاسو لا ډلې مختلفې فرقې به در کې سازشي دا هم د خدای لوی عذاب دی چې دا مختلفې فرقې سازشي او هره فرقه ځان له یو خپل نوم کیدي او هره فرقه ځان له یو خپل شعار ساز کی هره فرقه ځان له یو څو خبرې خاصې کی او هره فرقه په هغې باندې ځان ته نجات لار وایي سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه دی الله جنت فردوس ته ورسوي هغه وایي زه د الله نه امان غواړم چې جماعت اسلامي دې فرقه شي جماعت اسلامي فرقه نه ده جماعت اسلامي د تمامو مسلمانانو جماعت دی د عالمانو ځای پکې هم شته دی د امیانو ځای پکې هم شته د وکیلانو پکې هم شته او د ډاکټرانو پکې هم شته او د ججانو پکې هم شته او د غریبانانو فقراو مسکینانو پکې هم شته دا ډله نه ده دا جماعت مسلمه دی د تمامو مسلمانانو جماعت دی دا نور ټولې ډلې دي دا ټولې فرقې دي ځکه قرآن وایي او یلبسکم شیعا یا ګډوډ به کي الله تاسو لره ډلې مختلفې شیعه جمع د شیعتون ده په معنا د ډلې باندې راځي ویذیقا بعضکم بأس بعض او بسکی الله بعض ستاسو ته عذاب د بعضو ډلې مختلفې به کي او په یو بل باندې به معذب کي الله رب العزت نبی اکرم فرمایل وهذا اهون وهذا اسهل دا ډلې ګډې وډې کېدل او بعضو عذاب سکل دا دغه دو مخکنو عذابونو په نسبت باندې هلکه دی معمولی دی خو دغه معمولي موږ داسې ځای ته ورسولو که نه چې موږ نن د شریعت نه دومره لرې یو که نه چې دونه پاکستان ساز شوی په ورځ باندې موږ د شریعت نه دونه لرې نه وو نن چې څومره موږ د شریعت نه لرې لاړو دا ټول د دې فرقو برکت دی چې دا فرقې خلکو سازي کړي دي او هره فرقه وایي بس کل حزب بما لدیهم فرحون هره فرقه وایي چې بس موږ چې څه دا ټیک خبره کوو او دا نو ټول مکاتب فکر دا مسلمانان هم نه دي هر یو وایي یعنې ته ما ته راسه ډله ونه ښې په پاکستان کې چې هغې باندې چا د کوپر پتو نه کړي که دیوبندی دی که بریلی دی او که بل څه شی دی ټول په یو بل باندې د کفر فتوی کوي د دې پیدا به چا ته رسېږي د دې پیدا کفر ته رسېږي کافرانو ته رسېږي په دې شیطان خوشحالېږي دې خبرې دا خبرې ډاډې ته واچوئ ټول یو امت مسلمه شئ او ټول د یو پیغمبر تابعدار شئ او ټول په شریکه باندې د نظریه پاکستان د قیام دپاره دا جمهوری ملک دی په یو جمهوری طریقه باندې دلته شریعت راولئ او د الله نظام راولئ او د حق او صداقت نظام راولئ او د مینې محبت نظام راولئ د روادارۍ نظام راولئ او د مینې او د محبت نظام او د ورورۍ نظام به راولئ بیا به ستاسو دا ژوند دا جنتي ژوند به بیا موږ دې شی نو غرق کړو دا پلانې ډله ده او دا پلانې ډله ده دا پلانې دی دا پلانې دی دا داس پکې مماتې او حیاتې او مماتې پکې نه وي پیدا شو هلکه ته چې تاري به راغلی داخله کې ته حیاتې که مماتې ته راته څه وې ته راته حیاتې که مماتې یاره خو وایي چې هندوزګار شي که نه نو بیا هر څه خپل تلي پوهېږئ په دې باندې دا هغه خبرې دي موږ نه نورې خبرې ورانې شوي دا مماتي دي او دا دغه دی دا مماتي دي او دا حیاتي دي په خېټو ماړه کا په خېټو ماړه شي سم په دې عالم کې موږ وشرمولو دا علمو دا اسلامو د دې دغه نتیجه شوه هغه وایي نن دونه مې کافر کړ بل وایي مې دونه کافر کړه او چې پټۍ سپاره شروع کوي نو یو لویه قوده د پتو هغه ته هغه ماشوم ته مخکې کېدي په دای کې چې دا پتو یې ځان سره کور ته ویسه په دې باندې به کار کوي هلته موږ له به کار کوي بیا به خلک موږ له اوټ راکوي هغه خلک
پتہ به مو لګي صبر وکړئ. سترا اذن کشف الغبار، سترا اذن کشف الغبار اپرسل تحت رجلک ام حمار. ډېر زر ده چې تاسو ته به پته ولګي چې دا ګرد غبار د دنیا دا مزي او د دنیا دا ډلې پاټۍ چې کله دا د منځه ستا لرې شولې او ته تنې تنها د الله سره په سفر باندې روان شوې، تا ته پته ولګي چې ته په اس سور وې که په خر سور وې. سترا اذن کشف الغبار، زر ده چې ته به ووینې که دا ګرد غبار دی د مخې د سترګو د مخې نه لرې شه د دنیا ده چې افرسن تحت رجلکا، چې آیا اس ستا د خپو لاندې دی ام حمار و که نه خر ستا د خپو لاندې دی. دا پته ورته ولګي. ځکه وایي انظر کیف نصرف الآیات، وګوره څرنګې بار بار بیانو موږ آیاتونه لعلهم یفقهون، دې دپاره چې دا خلک وږي. دا آیاتونه ولې بار بار الله وایي موږ ذکر کوو؟ دې دپاره که دا خلک پوه شي، دا خلک لږ غوږ ورته کیدي، دا خلک په دې باندې ځان پوه کي په دې باندې. وکذب به قومک، نسبت د دروغ وکړی دی دې قرآن ته ستا قوم ای پیغمبره، یعنې قریش و. وهو الحق، حال دا دی چې دا قرآن رښتینی کتاب دی. قل ته ورته ووایه لست علیکم بوکیل، نه یم زه په تاسو باندې وکیل، یعنې نه یم زه په تاسو باندې مقرر شوی چې په زور به تاسو مسلمان وم. زه په دې باندې مقرر نه یم چې ته مانه عذاب راوله او ما زه عذاب نشم راوستی. دا اختیار خو ماته الله نه دی راکړی. لکل نبأ مستقر، د هرې خبرې دپاره ځای د قراري دی، د هر یو خبر دپاره یو ټیم دی چې الله ولا مقرر کړی دی، په هغه ټیم باندې به هغه راځي، که هغه د عذاب مسله او که هغه د رحمت الهي مسله. وسوف تعلمون، زر ده چې تاسو به پوه شئ. واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، کله چې وینیا کسان چې دننه کېږي زمونږ په آیاتونو کې. خاضه یخوضو اصل کې دننه کېدلو ته وایي په باطلو کې. هغه کسان چې دننه کېږي فی ابطال آیاتنا، فی ابطال آیاتنا، په باطلولو د آیاتونو زمونږ کې. فاعرض عنهم، مخ واړوئ د دینه مخ واړوه. حتی یخوض فی حدیث غیره، حتی چې دننه شي په بله خبره کې سوا د دینه. یعنی معنا دا ده ته په یو مجلس کې ناست دی، په الله پورې ټوکې شروع دي، په رسول الله پورې ټوکې شروع دي، په قرآن او په اسلام او په شریعت پورې ټوکې شروع دي. نو قرآن وایي فاعرض عنهم، مخ دې واړوه، پورته شه او دا مجلس ورته پرېږده، خپل کراهت ورته ظاهر کا. بلکې مفسرین وایي ووایه چې بھائی په دې باندې خفه یم، بیا به درسه نه کېدم چې دا خبرې کوئ. حتی یخوض فی حدیث غیره، حتی چې دننه شي په بله خبره کې. اوس یو قومي خبره کې را جمع شوي یئ او یو قومي خبره ده او ډېره ضروري خبره ده. نو که دا خلکو بیا استهزاء بالآیات پرېښوده او هغه اصل خپلې خبرې ته رالل، نو خیر بیا ورسره کېناستی شي. اوس ته ناستې په قرآن پورې ټوکې کېږي، په الله پورې ټوکې کېږي او په رسول الله پورې ټوکې کېږي او تا نه هیر وشو. وإما ينسينك الشیطان، که تغییر کی تانا خامخا شیطان. دا خبره چې ما ته خدا حکم دی چې پاسې با، نو فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، پس مکې نه بیا پس ته یاداشنا سره د قوم ظالم نه. چېرته یاد شي فوراً پاسه. السلام علیکم، السلام. وما على الذين يتقون من حسابهم، وما على الذين نشتري پا کسانو باندې یتقونا چې یریږي د الله نه من حسابهم، د حساب کتابو د حساب کتاب د دې مشرکانو من شیء سو، ولکن ذکر لعلهم یتقون، لیکن دا پنو نصیحت دی لعلهم کې دې شي چې دا خلک یتقون او یریږي د الله نه.
وذر الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا پریدا آگے کسان لرا چی نسی دین خپل لرا لعبن پلوبو ولهون او پا ٹوق باندے وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کردی دی لرا جوندی دنیاوی دوکے کے اچولی دی دا خلق پریدا وذکر به ان تبصلا او پن حاصل کا پنور کا پدی سران تبصل نفس پخواد دے بغیر مخیر دینا چی اس پر لشی او نفسو حلاکت بما کسبت خودا گئی چی دی نفس کسب کرے دے ان تبصل مانسنا ان تسلم الى حلاکت لا ایمان آدھا وذکر به پنور کا پدی کے دا دی خبرنا ان تبصل نفسنا چی حلاک رشی اس پر لشی او نفس حلاکت تا بما کسبت وصف داغی عمل چی دی نفس کسب کرے دے لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفی نبی دے پارا سوا دا اللہ نہ سوک دوسو نہ سوک سپارشی وَإِن تعدل کل عدل وَإِن تعدل او کتو عدل او انصاف کے کل عدل فکامل عدل او انصاف سرا لا یوخذ منها نبشی اگستلے ددنا وَإِن تعدل وائی وَإِن تعدل كل عدل لا يوخذ منها کردا نفس عدل کی پا کامل عدل سرا لا يوخذ منها نبشی قبر دلے دنا دا کلا چٹین تیر شی اولئک الذین ابلسوا بما کسبوا یقیناً دا کسان ابلسوا سپاشل شوی دی حلاکت تا بما کسبوا پسوب داگے عملونو چی دوی کسب کری دی لهم شراب من حمیم دید پارا بس کلی دی گرمو بونا وعذاب علیم دید پارا با عذاب درناکی بما کانو یکفرون پسوب داگے چی دوی کفر کولو قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قل اوایا پیغمبرا اندعو من دون اللہ آیا راوبلو منگا سوا دا اللہ نما اغا مصنوعی و جعلی خدایان لا ینفعنا چی نمانگ تا پیدا رسولشی ولا ضرنا نمانگ ضرر دا پکولشی ونرد علا قابنا او دا چی واپس کرشو منگا پخفلو پندو باندے ونرد علا قابنا او قل اندعو من دون اللہ قل انرد على عقابنا وایا چه منگا آیا واپس کی گو منگا بخفلو پندو بانی کپر طرف تا بعد از هدانا اللہ پس دا گینا چه اللہ منگ تا خونہ کری دا کاللذی پشاند آگا سڑی بری وسگیر منگا لگو استحوته شیاطین فی الارض حیران چه بدخواسا کری اگیر را شیطانانو پزمکا کے حیران داس یو شړی ته ایستلی دی د هلاکت او تباهی علاقې ته ایستلی دی له اصحاب در پاره ملګري یدعونه الی الهدى رابری دل را هدایت ته ائتنا منگ تراشا اور تراش چگی وی او شیطان التا پلا سیخے دے چنتا بدلتا یہ تک قسم بعینی ہی مثال دا خلق دے چاہی اللہ او دا اللہ رسول والا دعوت ورکی او اگر شیطان پا پنجا کے گستے او پا خپل پنجا کے روان کری حلاکت طرف تا قل انہو دا اللہ والہدا وایا یقیناً ہدایت دا اللہ ہدایت دا اللہ دے ہدایت پا حقیقت کیا کرے چا اللہ ہی چاہتا ہوں وَأُمِرْنَا منگتا حکم شوے دے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین چا منگردن نہاد دیو کو اللہ رب العالمین تا او دا دی خبری وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ او منگتا امر شوے دے خبری چا ادرو منگا مانزل را سنگا چا دا منزو درو لطریقہ را وَاتَّقُوهُ او یریگو دا اللہ نا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او دا اللہ غزاتے چی خالص دتا استاسو رٹولو جمع والے بکیگی
وهو الذي خلق السماوات والارض الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې بالحق په واستحق سره دا الله باطل نه پیدا کړي ويوم يقول هغه ورځ چې وایي به الله کن فیکون موجود شانو پس موجود شي ما تاسو پرې باندې پوهې کړي کن فیکون کن موجود شا نو پس موجود شي دا کنایه ده د سرعت ایجاد نه د زر پیدا کول نه دا نه دلته یو شی و الله پیدا شو نه بس الله چې خپل اراده پس پورې متعلق کې په خپل پیدا شي قوله الحق وینا دا الله رښتینی ده وله الملک او دې لپاره د الله لپاره حکومت او اختیارات دي یوم پاغ ورځ باندې ينفخ فی الصور چې پوک وهل کېږي په شپېلۍ کې عالم الغیب واقف دی په پټو باندې او شهادت او په ښکارو وهو الحکیم الخبیر او دا الله حکمت والا خبردار دی چلو کوي لکه چھٹی وکړي په اینس کې